د مدینې لارې اوسېدې لږ په خیال ګرځه د پاک رسول د خپو نقشې دې لږ په خیال ګرځه په ځای د جنت نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عزت مندو څنګه چې تاسو ته پته ده هر اتوار په ورځ باندې د دې ځای نه پروګرام نشر کیږي د حضرت مولانا مفتی غلام فرید حقانی صاحب په سرپرستۍ کې. نن بیا د اتوار ورځ د ستاسو په خدمت کې حاضري شوې ده. پر 91 باندې په سکرین تاسو ته ښکاري، په دې باندې تاسو موږ سره رابطه کولی شئ او دا پروګرام زیات نه زیات شیر کړئ او لایک یې کړئ چې نورو مسلمانانو ته هم د دې نه پیدا ورسي. او مفتي صاحب یو ملګري تپوس کړی دی د محرم متعلق چې د محرم ته محرم ولې وایي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د هغې په مناسبت سره دې ته محرم وایي، یعنې د حرمت میاشت، مکة المکرمه یا حرمین شریفین چې موږ د محترمه میاشت د عزت والا میاشت څلور میاشتې داسې وي چې هغو ته به عربو دا ولګو. دویم نمبر سوال دا دی چې د محرم په لومبۍ ورځ باندې ډېر خلک داسې چې 113 ځل دا بسم الله لیکي، د دې څه حقیقت شته که نه جي؟ دا خو یوه تجربه ده چې په محرم په ورځ باندې 113 دفعه بسم الله ولیکي، ځان دپاره تعویض جوړ. د دریم نمبر سوال دی چې د عاشورې نه علاوه محرم کې نورې روژې شته که نه جي؟ دا عاشورې کې کومه یوه روژه ده، د عاشورې ورځ یا دې سره یوه بله ورځ نهم محرم یا ورسره 11 محرم، د دوې روژې چې کومې دي دا مسنون دي. دې نه علاوه د محرم په میاشت کې نوره روژې نشته. محرم په میاشت کې خلک ودونه نه کوي، دا غلطه عقیده ده. ودونه کولی شي، دا د غم میاشت نه ده. محرم میاشت کې ودونه کولی شي، هر یو کار کولی شي. دا د غم میاشت ځینې خلک یې د روافظو نه متاثره شوي دي، نو دوی وایي روافظو خو یو مستقل دین جوړ کړی دی. د محرم میاشت کې غم منځي دې ته یو نو دی په پیروی کې یا مشابهت کې چې نور مسلمانان داسې کار کوي چې محرم کې ودونه نه کوي، په دې ګناهګاریږي. محرم میاشت کې ودونه کولی شي، دا د غم میاشت نه ده. او الله جل جلاله موږ دپاره ښکلی دین راکړی. عمر دپاره یو غم به بار بار هر کال نه ژوندی کوي. دا د روافظو غلطه رسم رواج دی چې دوی ورته عبادت وایي، نو دې نه به ځان ساتئ. او محرم په میاشت کې خاص کر کې په د اول 10 ورځو کې به د تورو کپړو اچول، تورو کپړې به نه اچئ. دا د روافظو شعار دی. جی روافظ دي که نه، هر کال یې لمانځي او تورې کپړې پکې اچي، نو تورې کپړې به پکې نه اچئ د محرم په ورځو کې. که ډېرې د خوښې تورې کپړې محرم میاشتې نه علاوه نورو میاشتو سره. عارف خان سلام کړی، عمران خان وایي چې الله دې تاسو له ډېر عمر درکړي، الله دې تاسو هم د دعا قبوله کړي، الله دې تاسو دپاره دنیا آخرت عزتونه نصیب. جزاک الله. عارف خان دا وایي چې مفتي صاحب په فرض سره جنازه کې پیزار سره جنازه کیږي که نه؟ پیزار کې جنازه کیږي چې لاندې خاصه پاک وي، ځکه چې هغه خاوره کې چې لاندې ناپاکي پرې نه وي، لاندې شک و شبهه ختمه. که چې دا جنازه یو لمونځ ده، دا هم په طهارت حالت کې به کوي. که پیزار د لاندې نه هغه وي دا ناپاک وي، بیا ناپاک کې خو نه کېږي، خو بالکل احتیاط په دې کې دی چې بغیر د پیزار نه لمونځ جنازه وکړي.
که څوک په پزار کې جنازه کوي هم جایز دی، جواز لري. جی عتیق الرحمان صاحب الله دې تاسو عمر کې برکت واچي. جزاک الله. تاسو چې کم سوالات په دا کمنټس کې راځي مونږ هغې جوابات درکړو. خو ټولو نه اول دا ټلیفون ولا سوال راغلی هغې سوال ووایه چې هغې جواب درکړو. ضروري دا دی چې کومه دا محمد یوسف ګوهري سلام کړی. وعلیکم السلام ورحمت الله. عتیق الرحمان صاحب الله دې ستا علم عمر کې برکت واچي. جی یو ملګري تپوس کړی دی چې د نن سبا حاجیان راځي او د خلک وله دعوتونه کوي یا هغوی په خپله یو لازمي ګڼلي حاجیان څنګه دي؟ د ورکه چې سوال وکړي د هغه وله ټلیفون وله سوال وکړي جواب بیا ووایي. مفتي صاحب دا کس تپوس کوي چې سر درد دپاره وظیفه راته راکړي. هر سر درد دپاره که نیم سر درد د چا وي یا پورا سر باندې درد وي او یا په ملا شي د غاښ درد دپاره هم دا وظیفه ده. وظایف هغه دي دعاګانې هغه دي چې هغه نبي علیه السلام ښودلي دي. په هغې کې 100% ګرنټي داسې ده چې نبي علیه السلام خبره دروغجنه نشي کېدلی ځکه چې د الله د طرف نه وایي. نو لحاظه چا باندې چې کوم ځای کې درد وي په هغې د لاس کېدی وي یا ملا باندې ګونډو کې په هغې د سر لاس کېده وي نو درې ورې داسې چې ووایي چې بسم الله الرحمن الرحیم دا دې درې ورې ووایي. بیا دې اووه پیرې داسې ووایي چې اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. نو چفتې کې نو یا ولا نور خلک کوي او خامخا په ځنده ضروري دا چې دا وفرمیل چې حجیان صاحبان چې راځي نو هغه خیرات وکړي چې حج نه راشي او خلک ورته راځي هرونه ورته راوړي. دا ټول رسم رواج دی. که څوک یې ثواب په نیت کې کوي نو بدعت دی. که څوک یې رسم په نیت باندې کوي رواج په نیت باندې نو بیا هرونو کې خو اسراف دی. که پیسې حاجیانو صاحبانو له ورکوي صدقه کوي خپل طرف خیر دی. نور تحفې ورکوي حاجي صاحب ته د ځان د طرف نه خو ثواب یې نه ګڼي یعنې مستقل عبادت یې نه ګڼي. حاجي صاحب چې حج قبول شي حج مبروره نو حاجي صاحب چې کومه دعا کوي الله یې قبولوي ځکه چې هغه بالکل ګناهونو نه پاک راغلی وي. خو زمونږ د پاکستان اکثر حاجیان چې کم دي هغه حقوق العباد کې مبتلا وي مالي خلکو مالي والی وي هغه خو په حج نه صفه کېږي که نه نو هغه ګناهونه په حج باندې نه صفه کېږي. کم ګناهونه چې حقوق الله نو حج د صحیح وکړو په صحیح مناسک ته ادا کړه د هغې سره د ګناهونه بالکل ختم شي. حدیث کې راغلی لکه څنګه مشوم چې د مور د پیدا شي ټول ګناهونه د الله معاف کړي. خو خیال کوه د پاکستان د کم حجیان چې دي د پښتنو د دوله نه ګناه نه معاف کېږي پاتې وي نو هغه ګناهونه نه معاف کېږي. حقوق العباد چې کم دي بل حق چې دا هغه به حج نه مخکې چې کله ته وایه چې حج مې الله قبول کړي نو حج نه مخکې د تګ نه مخکې به چا سره دی چې بد کړي وي څوک درنه خفه وي هغه نه به معافي وغواړې او چا نه دی چې حق خوړلی وي هغه ته به حق ورسوي یا به ورنه معاف کړې چې ما ته معاف کړه. چې کله حقوق العباد نه صفا شي بیا به حج ته لاړ شي نورو ګناهونو نه په حج کې صفا مالی حقوق ته چا خوړلی وي دې ګناه نه ځان نه پاکه حج ته لاړ شي هلته په زمزم باندې سهار و ماښام 15 وخت لامبې ښه تا ګناهونه نه معاف کېږي. د دې حجیانو حجونه نه قبولیږي چې بل مال یې والي او لاړ شي په حج ته د یتیمانو مال یې وخوړل چې دا مکې په بزرګۍ کې هیڅ شک نشته. د مکې په بزرګۍ کې هیڅ شک نشته ولې خر به حجي نشي په طواف. دا مضمون چې کوم دی دا پورا خلاصه بیان کړی ده چې څوک د پاکستان نه خر بل حق یې ویلی وي نو طوافونه کوي نو دا خر به واپس راځي د ده نه انسان نه جوړي. ټیک ټیک فرض غاړه نه اعلی ساقط کېږي چې د چا بل په مال باندې حج ته تللی نه وي که په حرام مال باندې تللی نو فرض څنګه ساقط کېږي بلکې څومره عبادت چې مخکې خدا وه په دې امت باندې خو الله پاک خصوصي کرم کړی. مخکې امتونو کې به دا وه چې فوراً به خلکو ته پته لګېده چې د دې صدقه مال قبول شو که نه ور به راتلو خوړو به چې چا صدقه قبوله شو. جی بل دا ده چې د حجیان صاحبان ځان سره چې کوم دي د اوبه راوړي د کجور راوړي نو خلک ورشي نو هغې خو په دې نه سره خو چې د
کیسه نه راوړي دا دوکا هم کوي حجیان صاحبان نو څنګه حج د قبول حج دی حج مبرور دی چې ته ورشي څوک چې ماته به د مکې او مدینې ولا مبارک کجوري دي کنه ځکه چې مکې مدینې نه چې راشي هغه خو یعنی برکات خو شته کنه برکات نه خو شاعر چې څومره دي مسجدونه دي هغې برکات شته نو بیا حرمین شریفین هم برکات شته چې څوک هغې خاورې نه راشي هغه خاوره هم قیمتي ده مبارکه ده چې ګردونه په چا ولګي هغه سړی ورسره برکتي کي کجوري دی هغه ځای ولا هغه برکتي شي هم پکې خرما او هم ثواب شفا هم پکې او هم لکه زمزم چې ګوري خو لیکن چې حاجي صاحب لاړ شي حج ته واپس راشي خلکو ته د پاکستان اوبه د نسل د کور ولا اوبه ورکوي چې دا ما حج نه راوړي دي یا کجورې د ډي خان د بنو کجورې ورکوي کیسه خانه نه راوړي پاکستاني کجورې ورکوي او خلک دا محسوسوي چې بسم الله ورته ووایي چې یا الله ماله شفا را کجوره وخوري په منځ کې چې شفیع صاحب لیکلي ده چې دا کم رمی کوي کنه جما هغه چې کوم ولي د شیطانانو جمرات چې کوم د شیطانان چې ولي د کې کاڼي وي نو هغه کاڼي چې د چا حج قبول شي الله پاک فرشتو په ذریعه سره هغه اوچتوي هغه کاڼي چې مخکې به څه تنظیم نه و د کاڼي سره ښکارېدل نه ځکه حجونه به مخلص خلک وو مخکې نه اوس پکې تنظام شو کاڼي کرین راوړي اوچتوي فرشتې نه اوچتوي حج به څنګه قبول شي حج مبرور یو علامات دا دی چې ته واپس راغلې نو دا دوکې نه افراډ نه دروغ نه ځان وساتې که حاجي صاحب نورم دروغ زیات کړي وي او په ابتدا کې کجورو خلکو د پاکستاني ورکوي نه کوي دا څنګه دي اول خدا دې چې د موږ پروګرام ډېرو خلکو ته ورسوي چې د صحیح نظریه او عقیده خلکو ته ورسي دیوبند احناف دا باطل نظریه چې دا په نیټ باندې سوشل میډیا باندې خوريږي چې د دې څه د باب وشي تاسو موږ سره پدې کې دا تعاون وکړئ چې د خلکو ته ورسوي شیر یې کوي او من راولېږي زیات سوالونه هغه سوالونه چې په معاشره کې ضرورت دي صدقه جاریه بشي آخرت کې به د پکار راشي ښه اوس بله خبره واوره ته ووایي چې دا مړي پسې په اوله ورځ باندې په دویمه دریمه ورځ باندې خیرتونه کوي د دې څه جواز نشته بلکې دې ته دوی ثواب وایي نو دا بیا مفتی ضیاءالدین صاحب دا وایي چې داسې خلک هم شته چې دومره ضروري بولي چې د سره پیسې نه وي نو نور خلک ورته مونږ ورپسې خیرات وکړو خو د مړی داسې د وچ لرګي په شان باندې نه خښوو نو په اوله ورځ باندې خیرات کوله دا خو بالکل منع راغلی ده په اسلام کې په اوله ورځ باندې ته د خېټې غم به کوې که د مړي پسې ایصال ثواب کوه د کفن دفن غم یو شریعت وایي چې په اوله ورځ دی د خپل کور کې په خپله باندې خوراک یعنی دې نه پخوي څه پخول مخول دې نه کوي البته دا کلي ولته پکار دي چې دله د خوراک راوړي د کور ولا پسماندګان چې څومره دي مړي ورسا شي دې ته د خوراک راوړي او داسې نه چې په دې علاقو کې د پېښور ارد ګرد و نواح کې په چرسدې کې داسې دي که نه نو داسې خلک چې هغه خېټې پسې راځي هغه خو جنازه نه قبولېږي مخلص خلک خو به راځي که یو راځي که دوه راځي که درې راځي د خیرات ولا خبره د اولې ورځ ختم کړي دا بدعت دی ګناه دا ثواب درته نه ملوي ته وایې چې کوم داسې ثواب په مړي پسې ولې نه لګي چې هغه ستا دپاره صدقه جاریه وګرځي د مړي دپاره وګرځي قیامته پورې اوس خیرات ته وکړه اول خو قبولیږي نه که قبول شو بس ختم چې ته صدقه جاریه وکړې هغه به ختمیږي نه روانه به قیامته پورې ثواب چې تاسو ته ما ویلي نو یو تنخوا باندې یو کتاب نه کېږي هغو دپاره کتابونه والی دلته ملګریو سره رابطه وکړئ چې مړي پسې یو کتاب وبخې نو صدقه جاریه به شي خو دا نه کوئ مړي پسې د ثواب نیت نه دی بلکې نیت کوی چې څومره غټ سړی و چې مور پلار یې دومره وسپارل په ښې طریقې سره نو تا ته به دا خبرې میلاو شي خو لیکن دا درته نه میلوېږي نن سبا خلک ډېر نعمت حرامه دي که ستا دا خیال وي چې خلک به راته وایي چې ډېر ښه سړی او ښه خیرات یې وکړو داسې څوک نه وایي چې خېټه باندې کله موړ شي نو مړه خېټه فرسي وایي ستا مړي پسې کنځلې کړي وایي چې هر سړی خپې وغځوي خیرات ته چې نه شو کوی سره دې کوو په دې نه خو د کور روټۍ ښه وه او فلانکي خدمت پکې کوو زمونږ یې پکې نه کوو نو دومره خبرې د ښځې او سړي در پسې کوي تا ته څه پته لګي ته خو دې دپاره کړې چې خلک راته ووایي چې دا خو ښه سړی داسې درته څوک نه وایي او آخرت ته هم خراب شو صدقه جاریه دې نه وشوه نو لهذا
مسلمانانو مړي وبخي تاسو صدقه جریه کوئ خپل امامانو سره خبره وکړه کم کتابونه دي پکار زمونږ ما بار بار ویلي زمونږ دارالافتا کې د نوي کسان داخل شوي دو سره هم کتابونه نشته د عربۍ فتوی دې سره رابطه وکړئ مړي پسې وبخئ الله دې تاسو له ټولو مسلمانانو مړي وبخي سو کمنټ جواب درکړم څنګه دي ټیک دی که نه مور و پلار نه جدا شه دا جدا کول خو څه ګناه نه ده خو مور و پلار چې څه کمی وي ضرورتونه یې هغه پوره کوه کمال هاشمي صاحب وایي چې الله دې ژوندی لره الله دې تاسو له ژوند درکړي که یو سړي دوې ښځې کې سمبلولی شي بلکل یې سمبلولی شي جواز لري محمد یوسف ګوهري وایي جنازې نه بعد دعا څنګه ده بدعت ته او که نه ده په فتاوی فریدیه کې لیکلي دي چې کسر الصفوف نه بعد دعا جایز ده کسر الصفوف نه بعد دعا جایز ده جنازې نه بعد خو جایزه نه ده که نه دغه کمې په دا علاقو کې چې کوم جنازې ګورو جنازاو کې فورا مخ راواړئ چې دعا به وکړو بریلیان ورپسې ورسره د نوره بریلیان د زمونږ وله دیوبند په نوم باندې بریلیان ډېر دي دیوبند لیبل یې لګولی بیا خو خلک ورپسې نه ځي که د بریلیت لیبل یې ولګو نو بیا خو خلک ورپسې نه ورځي لګوي د دیوبند او خرڅوي در باندې بریلیت په دوکان دیوبند اشتهار لګولی خو نن پکې کومه سودا چې ده هغه د بریلیانو بدعتیانو خرڅوي زیات تر په د چرسدې او پېښور کې داسې ملیان شته مشهور چې بیا د دیوبند په نوم باندې فونه مات شي نو یو بل مجلس څه انعقاد به وشي نو هر مجلس نه بعد دعا کولی شي خو د دعا نه بعد بیا څنګه دعا راغلي د جنازې نه بعد دعا نه ده راغلي د دې کې ډېر قباحتونه دي یو قباحت پکې دا دی چې گویا کې ستا دعا قبوله نه شوه چې دا عربۍ کې دې وکړه الله مغفر لحینا ومیت چې بیا دعا کوي پښتو کې ټیک ته ته پکې سوال دلیل وي کم دلیل پیش کړی دی دا و چې ترکارۍ کومه خوروا د نوې دا مبین بیا ورپسې یو بس لس کې خا دا درته چا دلیل ویلی دا یو د هغې دا دلیل بریلیان داسې دلیل وایي چې ترکارۍ کې ځان ته حنفي وایي د کم چې د احناف نه دي که نه د امام ابو حنیفه رحمت الله په مسلک نه ځي هغه نوم سره خامخا لیکي حنفي ځکه چې دی خو دا لیبل به خامخا لګوي او چې کم دیوبندیان نه دي دیوبندي خو بس عمل نه د کردار نه پته لګي دی به ځان سره لیکي دیوبندي لیکلي او دارنګه چې پېژنې چې دا سړی بدعتي دی نو هغه به ځان سره حنفي لیکلي ټیک دی که د الله بندګانو دا دلیل دی په دې باندې ته د حلال او حرام ثابتوي دلیل پېژنې تا فقه ویلي دا قرآن او حدیث ته ویلي دلیل خو څلور دلیل دي په دې باندې دا خبره روانه نه څه جنازې نه بعد دعا جنازې نه بعد دعا ثابتوم بریلي صاحب دلیل وي نو دلیل دا وي چې تاسو چې ترکارۍ نه بعد اوبس کوئ نو جنازې نه بعد به دعا وایي ځکه چې یو ځلې د اوبس کلي دي په شروعه وه نو چې د دې خو الزامي جواب دا و چې شروعه کې څوک اوبه نه اچوي نو هغه خو به څکلی شي که نه نو جنازې کې چې دعا وکړه بیا خو نشه کولی جنازې کې چې دعا نه کړي بیا کولی شي جی چې بریلیانو تعلق چې دا هغه دلایل چې دا هغه ټول خېټې طرف ته وي د بطن طرف نه خوراک طرف نه یو پکې چا نظم جوړ کړی په د ویډیو کې چې مونږ کار دی د خوراک سره د شملو سره او د خوراک سره الله دې تاسو ته هدایت نصیب کړي صحیح مسلمانان جوړ شي چېرته د یو قول د چا لګېدلی دی مجتهد نشته د ځان نه ول دین جوړوي څومره دین چې موجود دی په دې باندې اول کول ډېر ګران دي تا خو هغه باندې عمل وکړو پاتې شو بدعات ته خو دا مطلب دی چې دا ټول دین د عمل کړی دی اوس نوي نوي نوره دینونه راوړه ته خو دا منع شو نو غلط تشریحات مه کوئ بدعتیانو عمران خان صفی وایي چې محترم مفتی صاحب د محمد نوم اخودل څنګه دی بالکل فضیلت لري صحیح دی ثواب دی پکې عارف خان وایي چې مفتی صاحب د بریلیانو عقیده ده بریلیانو عقیده چې دا چې اختلاف دی دیوبند سره لري نو هغه په غټو غټ عقاید دا دي چې هغه عقاید مفضي لقاتو نه امداد ما فوق الاسباب امداد غواړي نو ته چې امیوي نو ما فوق الاسباب به زه دا درته ووایم چې هغې دپاره یعنې اسباب نه وي مونږ داسې کار چې اسباب نه وي الله یې کوي که نه سبب به موجود نه وي الله پاک بغیر سبب نه به یو شی دا موجود کي یو صحرا به وي هلته به هېڅ قسم اوبه نه وي الله به را موجودي کي چې دعا وکړي نو دغه عقیده دوی د مخلوق دپاره ساتي
ما فوق الاسباب دې ته ویل شي دا مې عوامو دپاره وایي ښه مخلوق دپاره دا عقیده ساتي نو نور د مسلمان ها دا ټول پکې راغلل چې د مخلوق دپاره د نبي د الله پاک صفات ثابتوي نو ټول نشو بیانولو تفصیل سره دیوبندی اشنا افیشل فرمایي چې السلام علیکم مفتی صاحب سعود علی فی داری و بارک لی فی رزقی دا وظیفه زمونږ پیش کې مشته نو دله به الله ښکلی روزګار ورکړي او مونږ ورته دعا هم کوو چې الله پاک ته ته حلال او رزق نصیب کړي روزګار دې ورته نصیب کړي د سفر چې دا هغه دی په خیر سره سرته ورسي ابو احتشام وایي چې وسلام د منخت پیسې به جماعت کې لګولی شي د منخت پیسې نشي لګولی په جماعت مسجد کې او دلته یې راولېږه چې د دارالافتا والا ملګري په کتابونه وایي نو هغه یې نشي کولی غریبانانو لا به هم ورک چې کم غریب بیا لیکن نہیں دے رہے اب مجھ سے سختی کرے اور طریقے بھی بتا دے وظیفه بتا دے کہ میں قرض یو فضیلت خو دا دی چې څوک قرضا نه درکوي نو تل نور ډیل ورکوي دا قرآن پاک حکم دی چې تاسو ډیل ورکوي مهلت ورکوي چې قرآن حکم باندې عمل کوي ثواب یې دی الله پاک پتا ته قیامت په ورځ باندې تاسو سره الله پاک وظیفه دا وایي چې فرض نه بعد وایي اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم درې وایي که څوک قصدن قرضا نه درکوي هغه به درته الله پاک زړه نرم کړي که چا پورې قرض وي ستې پټولی شي لکه نه درکوي چا پر د قرض د پیسې د هغه نه درکوي نو هغه نه څه شی راپټ کې دومره پیسې ترې راپټ کړي چې ستا خپل حق دی هغه ادا شي د دې جواز شته خو څوک د دڼیا نه مخه ته اوبه رسي چې کوشش وکړي چې رازویړند وي په هغې کې به حلال کوي چې ګیره رازویړند وي اوږده وي اوبه ورته رسوي چې ننګړی ګیرئ مفتی صاحب آل و اهل کې څه فرق دی دواړه یو معنا لري سید ولی جان آغا آل و اهل کې دواړه کې عموم خصوص مطلق کا نسبت دی اولاد ته ویل شي اهل اولاد ته هم ویل شي آل صرف اولاد ته ویل شي اهل اولاد ته هم ویل شي او صاحب ته هم ویل شي ذو په معنا باندې کنه شی دی خاص نه دی عام لفظ دی اولاد ته هم ویل شي صاحب ته هم ویل شي ټیک دی عزتمنی څه شی ورسره لګي اهل الرای ویل شي تا وګوره کټاس بره ها چې سره کټا کړی ها 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 او چې دا مسلمانانو یو ډله ده بیا بل مونځ ورپسې کوي چېرته په لمانځه باندې پېښ شي صحیح دی کراهت سره پسې لمونځ کېږي جمع به نه پرېږدي جی نه امام به نه جوړوي نثار احمد یو حاجات لپاره کوشش کوم وظیفه راته وښیه چې کوم یو حاجت ته ښودلی و هغې متعلق مو ورته وایه چې نه یو حاجت دی موسی علیه السلام دعا وایه چې موسی علیه السلام ووایي نو الله ورته په سمندر کې لاره ورکړه د فرعون نه بچ کو هغه دعا د لمونځ نه پس درې ورې وایه فرض لمونځ نه پس او چې کوم مقصد د دې بعد دعا خارجی ممنوع ہے دعا داخلی کے بعد دعا خارجی ممنوع نہیں دی وایي چې دا داخلي دعا دا اوس پکې نوې نوې خبرې کوي نوې نوې نظامونه پکې راوباسي ها دی وایي چې مطلب د جنازه کې کومه دعا وه هغه خو داخلي وه په جنازه کې دن او خارجي منع نه ده بالکل منع نه ده مونږ کله ویل چې خارجي دعا منع ده خو متصل د جنازې پسې کومه دعا ده بعد الجنازه چې نو هغه منع ده هغې نه ثبوت شته منع یې راغلی ثبوت یې نشته چې دا نور عام دعا ته کوې کولی شي جواز خو شته خو د بعد الجنازه ته هغه لازم وایي لکه تاسو بریلیان صاحبان قدري صاحب سقطونو تام لازم وایي صابونو تم صدر وغورځوئ راوغورځوئ نو دا لزوم چې کوم تاسو بدعت په تعریف باندې نه لدین دې ته ویلی شي نو دا چې څنګه ته هغه قاعده کې کولی شي
او دا ذرایع چې دي اوس د چلا لګول دا ذریعه ده که دین د ذریعه د دین حصول دپاره ټیک ده که نه نو په بریلیانو په دې مسله باندې ځان پوه کړي بیا به تاسو کې اشتباه نه پیدا کړي یو داسې عبادت دی چې ته مستقل ته عبادت وایې ذریعه ورته نه وایې لکه عید میلاد النبي ته مستقل عبادت وایې نو دغه جواز نشته ده نو دارنګې د کومه دعا ده په جنازه کې داخله ته وایې چې خارجي بالکل ګناه پکې نشته ثواب دی پکې دعا خو مخ العباد عبادت دی خو لیکن ته چې د جنازې نه فوراً بعد دعا کوې تا یو ځلې دعا وکړه هغې نه بعد نبي علیه السلام بیا دعا نه ده کړې دعا نه بعد فوراً بیا دعا کوه وایي مفتي یو خو نوم غلط لیکلي مفتي قدري بل راغی پکې عزیزي جنازې نه بعد دعا خو د قرآن پاک او حدیث پاک نه ثابته ده ته نرشه صرف په نفي کې راته یو دلیل وښیه که چېرته قرآن حدیث پکې ویلی چې په دا ټایم دعا مه غواړئ صحیح یو شی ته لازم ویل که نه ضروري ویله دین کې یو شی لازم نی د بدعت یو طریف شته پکې که نه ته یوه ورځ جنازه مه وکړه خلک درته وایي پنجپیری دی وهابي دی جنازې نه بعد چې دعا نه کوي نو د جنازې نه فوراً بعد دعا د دې لزوم په وجه باندې دا بدعت دی امین الله عزیزي قدري و عزیزي صاحب یو خبره او تا بله ویلي چې قرآن پاک نه د جنازې نه بعد دعا ثابته ده کم قرآن پاک نه چې مهدي چې کم دی پاکي دا باندې پټ کړی دی 40 سپرو قرآن پاک کې هغه خو مونږ سره نشته کم 30 سپرې قرآن پاک دی په دې کې خو نشته تا په کار واغه آیات پیش کړی وي چې په دې آیات کې راغلي دي چې جنازې نه بعد بیا دعا کولی شي دا د بلې خبرې جواب ده او تا وایي چې حدیث پاک نه ثابته ده حدیث پاک نه چې کومه ثابته ثبوت نشته په حدیثو کې نه په قرآن کې فرق تاسو نه کوئ که نه ما درته وایي په ذرایع او په عبادت کې په مقصد کې تاسو سبب او مسبب دې کې فرق نشئ کولی ځکه تاسو په بدعاتو کې مبتلا یې لږ علم وکړئ کم از کم دومره خبره د علم د بدعت تعریف زده کړئ بیا به تاسو بدعاتو کې مبتلا نه یې امین الله عزیزي صاحب ته بل څه ویلي دي کې واخا تا ویلي چې منع یې راته وښیه چې کم شي ته اثبات کوې که نه زیاتي امر چې راوړی مدعي ته دا مسله هم تاسو زده کړئ امین الله نوې شی چې امر زاید ته راوړی که نه ته دواو کې مدعي تاسو دا دوا کوئ چې جنازې نه بعد دعا ثابته ده یا ووایي ثواب دی پکې نو دغه دوا باندې به ته دلیل راوړې نفي باندې دلیل نه وي په اثبات الله مسلک باندې پوهېږئ نه ځان سره حنفي او قدري دي ځان سره ولې لیکلي عزیزي دي ولې ځان سره لیکلي عزیزي به چې څوک وي قدري دي ځان سره لیکلي دوه درې پیران لرې که څه یو لره چې بېلارې نه شي مسعود خان وایي مشهود خان الله پاک مو ژوند کې برکت واچوي الله دې تاسو له ژوند درکړي الله دې تاسو د دعا قبول کړي تاسو سوال وایي رزق خان وایي چې السلام علیکم دوبۍ امارات کې د امامانو ګیرې لمونځ کول څنګه دي چې بل څوک امام نه وي دا ګیرې نه وي دوی پسې لمونځ کوه دوبۍ کې تا وس نه رسي چې امام بدل کې نو دغه امامانو پسې لمونځ کوه البته چې وهابي وي بیا لمونځ ورپسې ما کوه وهابي شي وي غیر مقلده داسې نه چې شافعي وي یا مالکي وي یا حنبلي زه مسلکونه نه منه زه تقلید ته کفر او شرک وایم داسې ځان نشي ښودلی هلته یې دڼیا کوي ځکه هغو سرکاري فقه ده حنبلي فقه ده فقه مني حکومت بطور حکومت فقه منلی شوې ده نو لہذا د وهابیانو پسې لمونځ مه کوه هغه وجه دا ده چې وهابیان دا نه دي چې کافر دي پته اعمال مردود دي خو د مسلمانانو یوه ډله د لمونځ پسې کېږي خو په دې وجه ورپسې مه کوه چې په جرابو باندې مسح کوي په وینه اودس نه ماتېږي معنی چې په کپړو ولګي ناپاک نه دي بول چې پې ولګي ناپاک نه دي مکول اللحم ځناورو نو د اوښانو فقه خیال ساتي ابو حسن خو ځان ته حنبلي وایي که نه هلته امام احمد بن حنبل مسلک وایي سعودي کې خو ابو حسن خلکو دا نه وایي چې زه غیر مقلد یم داسې په 1400 سال کې نوا تر اوسه پورې داسې مسلمانان نه دي تیر شوي یا به مجتهد وي یا به غیر مجتهد ایمان تاسو ته معلوم دي چې غیر مقلد وي داسې مسلمان تیر شوی دی
دا نظیر حسین دلوي دا هندوستان کې چې کومه ملکه وکټوریا واکنه دیوا ډله جوړه کړه د غیر مقلدینو ډله دا 100-200 سال مخکې دینه مخکې تاسو چېرته غیر مقلد مسلمانانو کې نشته نو ابیانو پسې لمونځ مه کوئ غیر مقلدین ته دا دومره ووایه چې داسې یو غیر مقلد وښیه چې هغه تیر شوي په مسلمانانو کې دی به درته څه ووایي چې امام بخاري و امام بخاري ته خو بیا ته مجتهد وایي یا به ورته محدث وایي مجتهد و یا مقلد و غیر مقلد خو نه و که نه غیر مقلد هغه وایي چې مجتهد په خپله نه وي لکه امین بشوري شو کونړي شو ابو حسن سوتي شو فضل سوتي شو افضل سوتي د کوم ملیان چې دي دا ځان ته مجتهدین نه وي او نه مجتهدین دي دا عوام خو نتین کې دي نه تیره کې دي ملیان یادوم و بیانو ملیان مجتهدین خو نه دي کنه مجتهدین نه دي نو د مجتهد تقلید هم نه کوي نو څه شو غیر مقلد شو کامین بشوریه بل ملا وی و دا د داوب چې امام ابو حنیفه شو امام ابو حنیفه خو مجتهد وکنه مونږ درته وی چې غیر مقلد وخیا ته کلمه ته مجتهد خای کلمه ته مقلد خای و بي نشه خودله غیر مقلد نشه خودله چې نشه خودله نو دا غیر مقلدین چې کمی دي دوی خپل د مکمل اسلام نه ځان وبسلې دي او قران کې الله فرمایلی دي چې لیمیز الله الخبيث من الطيب تو بیان تو چې تاسو چانه جدا شوی ورکه چې حضرت علی مونږ تراغه و بیان وی فلان کې مونږ تراغه د چانه راغه د احنافونه د احناف مسلمانانو راغه کنه نو الله فرمایي چې لیمیز الله الخبيث من الطيب الله وی چې مونږه دا خبيث خلق چې کم دي د طيب خلقونه جدا کوو تو نو دا بیان هغه خبيث خلق دي چې د قران پاک په مصداق باندې د طيب خلقونه جدا شوي دي صحیح دي غیر مقلدین ته صرف دومره وا چې یو غیر مقلد خو تیر شوي کتابونو کې وخایا کنه دومره کتابونه دي یو غیر مقلد خو چې کتاب لیکل یا مسلمان تیر شو چې نه شي خدلا نو بیا د دې آیات مستاق دی یمیز الله الخبيث من الطيب د سوالونو جوابونه ورکو و بیان چې تم امتیات کې نو زمونږ د خپل ځای کا خراب شي عبادت د پاره څا زرعی دي اغال الدین دي زرعی وسایل الله پاک رستولی دي او عبادت چې فی الدین اغال راس تقسیم الله او رسول کړي ته نه خبر کنه ټول بدعاتو کې چې مبتلا یې دا به قدری وینو ګورو بخت محمد قادری صاحب دی فقط قدری دی عزیزی او فلان 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 اوګد نه دی د زنه په کې ډېر غټ وي قدری نقشبندی عزیزی فلان فلان رضوی چرته مشهور مولا تیر شي نوم ځان سره دین دا زرعی دی نبی علیہ السلام د دې حکم کړي وابتغوا الیه الوسیله قرآن کې الله حکم کړي وسیله د ته ویل شي وسیله الله پاک په وسیله په ذریعہ سره طلب کا وسیله زرعی سو کی تبلیغ په ذریعہ سره سو کی د مدرسو په ذریعہ سره الله پاک طلب کوي دا تقسیم الله او رسول کړه خو تاسو ته پته نشته تاسو خپل مليانو ته پته نشته تاسو تاسو مليان داسې دلایل پیش کوي چې تر جنازه نه بعد دعا نه کوي عجیب نظامونه تاسو راو بسلی حنفی جنان وای چې سلام مفتی صاحب چې بهر ملک مسافر وي او مالک درته وای چې ګیرا ورتا کا ګیرا وړا کا بیخی چې وړا نه قطعا جایز نه دي چې غلطه کې غانې بوجانې لګای کم شدي حال کې چې غانې وي میوزیک وي عالمان له پکار نه دي چې غلطه پلته وهي خټه خټه لاړ شي یو خټه د پر یو ځل خوراک د پر ځان ګناګار کی او خلق د عالمانو زړه تور کی دغه دا سزا ته بنځي مسجد کې چې قبر المنس خور کی خو مسجد کې قبر جوړول جایز نه المنس کې مختص شنوي کا مخته وي هغه ته دیوال وایي ول کړي دې ته ودرېګا قدر یې کړ در یې کړ کنیا سے په تیر خوې صلی الله ته بیا ودرېږي ها علمون بعد بیا پیر صاحب ته مرشي خو دا طریقه روانه کړي نو اوس کوم مولانا صاحب مونږ ورته
چې ته مسجد ته راشه ول پیر خپې خپل کې بیا هغې نه وس چوکټ خپل کې بیا زیارت خپل کې موږ ورته ډېر ووایو دغه واشربوا فی قلوبهم العجله موسی علیه السلام دور کې موسی علیه السلام ژوندی و خلکو د سخي عبادت کوو نو دا بریلیان نشو منې کولی الله ورته هدایت کولی شي الله دې ورته هدایت وکړي دوی ته مور و پلار اولاد دی چې یو اولاد لی ورکوي یو مور و پلار نه غواړي بل یې غواړي دا خو نه ده که نه چې یو د مور و پلار نه غواړي بل څه نه غواړي څومره مور و پلار باندې اولاد ګران دی یو شی دی داسې الله پاک دپاره مخلوقات ټول یو شی دي چې ته دا پیر ته چې ورکړي دي نو تاله نشي درکولی څه یې ورکړي نو ته د الله نه وغواړه چې تا نه پیر جوړ شي خلکو له یې ورکوې داسې مه کوه چې ته بس پیرانو نه وغواړې دا شرک دی په دې مسجد کې لمونځ نه دی داسې مسجد کې چې زیارت پکې وي اول به زیارت ته ځې سر به ورته ښکته کړه په داسې مسجد کې لمونځ نه کېږي او نه به ورځې داسې جمعه مسجد ته لمانځه دپاره چې شرک کې مبتلا کېږي لمونځ خو به دې وشو خو عقیده دې خرابېږي نو داسې ځای کې به لمونځ نه کوه لمونځ کوه هغې نه بعد نفلو ته ځه 100 روپۍ ته اخله 15 وخت السلام علیکم سیف الله وایي څوک چې فضل الرحمن صاحب پسې بدرد وایي پسې مونځ کېږي که نه هر یو عالم پسې چې څوک بدرد وایي په هغه پسې لمونځ چېرته کېږي چې عالمانو پسې بدرد وایي په کومه شعبه کې چې عالمان دي علما کرام دي مشهور علما کرام فضل الرحمن صاحب یا تبلیغ ولا مشران دي یا د جهاد ولا مشران دي نو چې علما کم مشهور دي چې هغه پسې ته بدرد وایي نو تا پسې چېرته لمونځ کېږي خو پنجپیری به وایي که نه چې بدرد وایي صحیح مسلمان خو بدرد نه وایي نو پنجپیري پسې خو هسې فتوا راغلې ده چې لمونځ دوی پسې نه کېږي نو که بیا مولانا فضل الرحمن صاحب پسې څوک خبره کوي هغه به عقیده خرابه وي صحیح عقیدې والا فضل الرحمن صاحب پسې خبرې نه کوي چې څو پورې د عقیده خرابه نه هغه د علماء حق مشر دی خو الله سپورټ نه کوي غلط د پسې روان دی مشر دی پی ډي ایم دا کارونه کوي سیاست میدان ته چې ځي دې نه بغیر خو نه چلیږي الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف دا قاعده دین دی ویلي غټ ضرر شي یا په وړو کې پوس کې چې د قربانۍ کم نصاب دی 52 توري چاندي او سرو زر چې کم اونیم توري دا کم زینې دا حدیث نه ثابت شوی دی د نصاب یا د زکات کم نصاب او چې کم د قربانۍ نصاب دی پر چې مقرر دی نه یو خو صاحب نصاب هغه ته ویل شي هغه سره دومره مال چې دی دا نصاب چا سرینو هغه به قرباني کیږي نه کم یو توري مقابله کې اونې می توري چاندي چې دا کم نصاب باندې به عمل کیږي نو وجدا د کم زینه خرڅ شوی دی څه دلیل شته دا حدیثونه ثابت شي صحیح صاحب نصاب باندې هغه د قرباني دا نو صاحب نصاب هغه دا چې هغه د زکات کیږي او عالم دا ورپسې نه کوي مستقل المون چا پسې قاری عالم د چا پسې نه کوي زه پوه نه شو په دې مسله باندې سیف الله خان وایي سلام علیکم څوک دی بریلیانو پسې عوام نه کوي مستقل او المون سلام علیکم چې جواب اور جس جلسے میں گانے ہوں وہ علماء کا جانا کیسا ہے نہیں ملا بالکل ناجائز دی چې کم جلسے کے گانے بجانے وی اغتا علماء کرام تک ضرورت نشته ناجائز دی بخت محمد قادری صاحب باندې ور لګیدل دی بیا څه فرمایي سورۃ الفاتحه معنا خو ته په وګوره هغه نماز کی کتاب کې بوي او بدعت په څو قسمه باندې یو قسم یې چې بدعت قبیح دی چې تاسو یې کوی پکې نشته یا تا خیال دا وي چې بدعت حسنه پکې نشته هغه لغوي په معنا باندې عمر رضی الله ویلیو وایي چې جنازه بعد کسر صفوف نه بعد کم بدعت کسر صفوف نه بعد خو بدعت نه دی کسر صفوف نه بعد خو جواز شته کسر صفوف نه دا مراد دی تشک صفونو متولو سره مراد نه دی هغه نه مجلس په بلې نکاح ملا خبرې کوي تقریر به کوي تقریر نه بعد به دعا کوي چې دوی لازم غني دا لازم بالته ختم شي چې کله دوی صفوف مات کی او خبرې وکړي عالمه خبرو نه بعد تقریر نه بعد دعا وکړي نو دا بعد الجنازه نشو بعد کسر صفوف
وایه شاباس یو ملګري تپوس کړی چې یو کس په ځوانۍ قدري صاحب ته زه خواست دا کوم چې چېرته دیوبند علما کرامو سره کېنه علم ته زده قرآن پاک نه بعد الجنازې ثبوت شته دا غټې غټې خبرې به کوي لکه پنجپیریانو په شان څومره بدعتیان دي فرقې باطله دي هغه ډوزې ولي ته ورته دا ګز د میدان دی بیا نه کوي شیخ طیب صاحب چې ما 13 ګزه ټوپ وهلی دی څومره 13 ګزه چې مونږ ورته وایو دا میدان دی او ګز به درته جوړ 13 ګزه ما وهه 8 ګزه ووهه وله شي دروغ وایي تاسې بریلیان دي چې درته وایي چې قرآن پاک کې راغلي دي دروغ وایي چېرته راغلي قرآن پاک خو مونږ ویلی دی دانش یوي زما جواب پاتې شو په جامو چې د پیشاب قطرې ولګي حکم یې څه دی یو ملګری تپوس کوي چې په ځوانۍ کې چا ویښته سپین شي همدا تورول پکار دي که نه په ځوانۍ کې چا ویښته سپین شي هغه تورولی شي جواز لري جی ځوانۍ نه مراد 40 سال عمر دی هغه نه مخکې زما ګیره توره ده دا سپینه شوې دا تورولې شم نه زما ګیره سپینه شوې ده 40 سال نه کم وي نو بیا جواز څه بیماری د وجې نه به سپین شي او د ښځو ویښته خرڅول څنګه دی جي ښځو ویښته خرڅول حرام دي دا د انسان د بدن حصه ده دا خرڅول حرام دي اخیستل حرام او په تقریباتو کې په ولاړه باندې اکثر د خلک خوراک کوي په ولاړه باندې خوراک نه دی پکار په ناسته باندې دی په ولاړه کولی شي ضرورت وي که نه نستي ځای نه وي نو لیکن چې نستي ځای وي نو انسان په شان کې نه ځان نه انسان جوړ کا دا خو په انسانیت نه دا خبره معلومیږي چې په ولاړه باندې انسان خوراک نه کوي په ناسته او بل د عیدین او د جمعې لمونځ کې چې کوم دی دې کې سجده سهو څه حکم دی سجده سهو په عیدینو کې نشته جمعې لمونځ کې شته ده کولې ځکه نشته چې رش ډېر وي پکې خلکو ته آواز نه رسي او که چېرې دا دغه وي چې یار لوډ سپیکر وي او کیدای شي نو بیا پکار کولی شي جایز دي بل د اختر د لمونځ نه پس دعا پس اختر نه پس خو بیا خطبې نه پس چې جواز یې نشته د خطبې نه پس خلک یې دا هم لازم ګڼي که د خطبې نه دا سره پکار بس که لمونځ نه پس یې وکړه نو بیا جواز دومره لري لمونځ نه پس خو دعا راغلې ده که خطبې نه پس خو بیا نه ده راغلې نه که څوک یې کوي لمونځ نه پس دی بل د حج دپاره یو وظیفه را راکړي چې الله پاک را باندې حج وکړي حج دپاره چې څوک وایي چې ما ته وظیفه راکړه چې حج عمره مې الله نصیب نو چې کله اذان وویلی شي د اذان جواب به ورکړې مؤذن ته اذان جواب خو ورکول لا شریک لک بس دغه تلبیه وایه نو تا ته به الله پاک حج نصیب کړي انشاءالله بلې اذان کې اشهد ان محمد رسول الله چې وایي دا ډېر خلک وایي صلی الله علیه وسلم اشهد ان محمد رسول الله کې صلی الله به نه وایه اشهد ان محمد رسول الله به وایه همدغه الفاظ به وایي دغه الفاظ بل دا چې د خطبې دپاره کوم اذان کېږي د دې جواب ورکول څنګه دی خطبې ول اذان جواب مه ورکوه بله مسله ختم که شابه ستا سره څه مسله صرف دا کس تپوس کوي چې مسافر د دوبۍ کې لکه څه کسان د مولانا سے مخالف دی ورپسې خبرې کوي د دې کسانو پسې مونځ کولی شم نه چې مولانا صاحب پسې څوک خبرې کوي که هر یو عالم چې مشهور وي خبرې ورپسې کوي لکه تبلیغ مشران دي یا سیاسي علما کرام دي نو هغه ګستاخ قرآن ګستاخ رسول ټول واجب القتل دي خو د حکومت دپاره دي دا حکم عوامو دپاره نه دی بل تپوس دی وایه یو کس سلور رکعتیز لمونځ کې راشي اخري رکعت کې نو دی به د دویم خپل رکعت کې به کښېني کېده وله به کوي او که نه درېیم رکعت ونیسي او اخري رکعت څلور رکعته لمونځ امام سره کوي نو یو دې پکې وکړو اخري تش رکعت نوره نه پاتې شوې مسبوق یې جی نو چې کله امام سلام وګرځوي نو ته به سبحانک اللهم شروع کې ډک رکعت په وکړي بیا به تحیات ووایي بیا به بسم الله ووایي بل ډک رکعت په وکړي هغه مجبوري ده دوبۍ کې او جمع دې نه ترک کوي ښه نه بل تپوس دی چې یو کس وایي چې د یو مسجد دی داسې مکمل آباد نه وي د درې لمونځونه به کېږي د هغې اوبه که محلي والے استعمالوي یا خادم یا امام استعمالوي دې څنګه د مسجد اوبه مسجد دپاره وقف دي د محلې والا نشي استعمالولی خادم یې استعمالولی شي امام یې استعمالولی شي محترم شاه تپوس کړی دی یو هلک دی هغې ویل چې خواښې مې راته ویل چې راشه او د ښځې ته طلاق ورکړه وایي چې زه ورغلم نو ښځې ته مې چې طلاق ورکولو 2 پیرې مې وویل په 3مه پیر ډایرکټ ښځه راغاړې وته او طلاق مې 3 پیره ورنه کړو او نو ښځې هلک چې نه مني انکار کړی دی نو هلک ته اعتبار دی ښه جي نو 2 طلاقونه شوي رجوع ورسره کولی شي
صحیح شو جی. بله مسله شته؟ او بل جی د هغه دی چې خلوت یې صحیح نه وي شوې که نه رخصتي نه وي شوې او ملک سعد وایي چې لږ وضاحت وکړه چې د خطبې عیدین خطبې نه بعد جنازې خطبې نه بعد دعا نه ده راغلې نو جواز ځکه نه لري او د لمانځه نه 3 طلاقه دی چې ورکړل که نه د پلار په کور نو هغې ته هم بیا هغه شته که نه حلالي حکم شته که نه چې 3 طلاقونه دې ورکړ که نه نو حلالۍ نه بغیر نه شي رخصتي نه بعده جي رخصتي نه مخکې رخصتي نه مخکې 2 قسمه طلاق دی ښه جي رخصتي نه مخکې که طلاق دی په یو لفظ سره ورکړی 3 طلاق تپوس کړی دی ارسلان نوم یې د مردان اوسېدونکی وعلیکم السلام ورحمت الله جی او وایي چې زمونږ یو هغه دی کمپنۍ دی آی سمارټ په نوم باندې وایي دا په 17 پاکستان کې 17 ځایونو کې شاپینګ مال دی هایپر مال په شان دی نو هغې کې څوک پیسې جمع کړي مطلب نو هغې ته 1 لک روپو باندې 7 یا 8 یا 12% مطلب د دې په میس کې پیسې دا کس د کم ځای دی دا د مردان دی جی دا ناجایز کار دی دا سود دی ټول پرپال او د فیصلې شوله هغه دي تر څو پورې مالونه مونږ ته ښودلي نه چې دا شاپینګ مال دا شاپینګ مال دی په دې طریقې مونږ غور کوو تر هغې پورې جواز نه لري قرار فیصد لکه 8 نه تر 12% د کار نشته دروغ وایي دا ټول له نیټ ولک کاروبار دی حرام دی دا کار ګټه پکې حرامه ده ښه جي صحیح په اجرت باندې دا به ته ورکوې 100 روپۍ در سره کړي دعا وکړئ الله پاک ته موږ د قرآن او حدیث صحیح پوهه نصیب زموږ دارالافطار ټول متخصصین دی الله پاک ته علم پوهه فقاهت نصیب قرآن او حدیث پوهه دی الله ورکړي خلکو زړونه دوی طرف ته متوجه